دا په دې دومره اډوانس دور کې چې دنیا دعوه کوي د دې خبرې چې مونږه 5G او 7G ته رواني که نه د دنیا کم ترقي یافته ملکونه دي. او افسوس خبره دا ده چې زه د انټرنیټ د میسنجر یا د واتس اپ چې کوم میسیجز دي د هغې د تصویرانو دپاره زه بهر ته د خپل کلي نه بهر راوځم او چې یاره دا ماته په واتس اپ باندې یا ماته میسیجز څه راغلي دي یا ماته څه پیغامات راغلي دي، نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده چې دنیا کم طرف ته روانه ده او زمونږ 4G په پاکستان کې 4G کار نه کوي. پرونو ریزلټ وتی دی بله ورځ او هر سړي په فیسبوک باندې بیخي دې پوزې لی راوستي پوزې له چې پوسټ کړی چې مای سن ګاټ دومره نمبرې، مای نیپو ګاټ دومره نمبرې، زما وراره دومره نمبرې واخیستلې او زما خورۍ دومره نمبرې واخیستلې. د دومره نمبرو باوجود ستاسو په دې نمبرو د لعنت وي چې په دومره نمبرو باوجود په پاکستان کې زمونږ په ملک کې داسې ساینسدانان داسې قابل خلک نه پیدا کیږي چې هغوی چې زمونږ ته کم ایشوز دي، کمې مسلې دي، کم پرابلمز دي د دې حل راوباسي. حالانکه دنیا په کم طرف روانه ده، دنیا آرټیفیشل انټیلیجنس کې ترقي وکړه، دنیا روبوټک ټیکنالوجي طرف ته روانه ده. دنیا چې کوم دی سپیس ټیکنالوجي کې ډېر زیات غټ پیشرفت وکړو. موږ سره خوا کې په ګاونډ کې یو طرف ته موږ نه چاینا دا، بل طرف ته هندوستان دی. دا لنډ مثالونه دي چې دا زموږ نه ډېر زیات وړاندې دي. خو د افسوس خبره دا ده چې موږ په دې دوړ کې، په دې مقابله کې، په دې منډه کې ډېر زیات وروسته یو. ضرورت د دې خبرې دی چې زمونږ میجارټي پولیټیشنز چې ته موږ سیاستدانان وایو چې زمونږ د ملک، زمونږ د خلکو د قسمت فیصلې کوي، زمونږ د خلکو د عوامو فیصلې کوي، نو دغه خلک بې تعلیمه دي، انفړه دي. که زمونږ بچي ډېرې نمبرې واخلي خو په اسمبلی کې ناست چې کوم پولیټیشن دی، کوم سیاستدان دی، کوم منسټر دی او کوم وزیر اعظم دی، نو دا بې تعلیمه دی. او دا زمونږ د ملک حال دی چې زه په انټرنیټ پسې، د انټرنیټ په ایکسیسیبیلیټي پسې د خپل کلي نه بهر راوځم او دلته هم کار نه کوي، ورسره مې وي پي این هنډ کړی دی. نو موږ له پکار دي چې موږ د دې داسې قسم خلکو چې زمونږ د دې ملک دا نظام، زمونږ د دې ملک دا سیسټم یې خراب کړی دی، د دې خلکو مخنیوی وکړو.